أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا حکم درود شریف ہوا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ټولو نه پہلا خو زه زمونږ د علاقې ته په راتللو باندې دا درانه سیلان د ډېرو پکې ما له نومونه نه راځي خو احمد علي شاه وایي، اسحاق شاه وایي، د چا نومونه چې نه راځي هغونه معذرت کوم. د علاقې مشران دلته تاسو راغون شوي یئ، یو ښېګړې دپاره راغون شوي یئ. د مردان نه راغلي زموږ وروڼه، د تور غر نه راغلي زموږ وروڼه، د الۍ نه راغلي زموږ وروڼه، د بټګرام نه راغلي زموږ وروڼه، د مانسېرې نه راغلي زموږ وروڼه. خو په دې جرګه کې چې چا شرکت کړی دی او د بار نه راغلي دي، زه د علاقې نسبت سره زه زما د علاقې سره دغه دی، زه د دې علاقې یم، زه تاسو ته هرکلی ویم په خیر راغلی یم. زما وروڼو څنګه چې تاسو خبرې وکړلې دا هم موږ واورېدلې، کم بیانونه تاسو په میډیا باندې ورکړي دي هغه هم موږ اورېدي دي. دې واقعیا نه هم موږ خبر یو، دې واقعیا نه هم موږ خبر یو. کم سړی چې مړ دی زه به لږه تفصیلي خبره کوم، خبرې شئ زه به لغونې د هغه تعارف تاسو سره کوم. د هغې وجه دا د علاقې خلک خو به هغه له پېژني، خو چې کوم یې نه پېژني چې دا یې هم وپېژني چې هغه څوک و، د هغه کردار څه و، د هغه شخصیت څه و. ما په خپل هغه د الیکشن نه پېژندلی دی. زما او د چالیا پیله ملاقات په الیکشن کې شوی دی. چونکې د بنکوټو زه د ملوکیا وم، موږ ګاونډ کې اوسېدلو، خو زموږ یو بل سره تعارف نه و، موږ یو بل کتلي نه وو. کله چې الیکشن شروع شو نو زه خپل د کلي په پولینګ سټیشن باندې وم، نو اوبه نه وي، ډېر به خوا دې خوا ګرځېدلو، تږي به شو، د ووټ مسله وه، خلکو ته مینتونو مسله وه. تنګ شومه، ما وې ځمه د دې نورو پولینګ سټیشنونو چکر وومه، بیا به دې خپل پولینګ سټیشن ته راغلم. زه چې کله د بنکوټ پولینګ سټیشن ته ورسېدلم، ما ګاډی ودرو، زه چې کوز شلم زه ګورم مخامخ چې یو ډرم پروت دی، هغه ډرم سره 4-5 بوجۍ د چینی پرتې دي، هغې چینی سره 4-5 کاټنه د روح افزا شربت پروت دی، او ورسره د واورې غټ غټ دغه پراته دي، بلاکونه پراته دي، او د برګې ټایپ یو لړ دی، هغه خلکو اخیستی دی. په دې کې بوجۍ خالي کوي، بره نه یو ګټ غورځوي او یو 2 بوتلې روح افزا اچي او دا تاووي. نو ما سوچو که چې پیله ضرورت د اوبو دی، پیله اوبه وڅښه، هغې نه وروستو به دې ووټ کار کوو. یو جګ یو نیم جګ اوبه ما وڅښلې، چې مې وڅښلې وایي خېټه مړه شي دوا وشي. نو کله چې زما تنده مړه شوله، زه برابر شلم، نو زه راپاڅېدم، ما وې دا چا به وي؟ وایي چې دا چالیا، دا چا؟ دا چالیا. ما دې ټایم نه دی ویلي چې زه دې چیرمین شم، د هغې وجه دا وه زوم ته مقابله کې وم. ما وې رب دې چیرمین کوه، خدای دې چیرمین کوه. سړی ته راشه زموږ په پولینګ سټیشن خو اوبه نشته، من خو خلکو له څه ځان له اوبو بندوبست نه دی کړی، او تا مخلوق له د شربت بندوبست کړی دی. رب دې تا چیرمین. کله چې د الیکشن الاؤسمنټ وشو، هغه چیرمین شه، موږ ممبران شو، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما له دک نه و شوی چې چالیا ولې چیرمین دی، ما له خوشحالي شوې وه چې د ده حق دی چې دی چیرمین شي، د ده حق شي چې دی چیرمین شي. نور تعلیم هغه سره نه و، خبرې هغه نه شلې کولی. زما په یو پروګرام کې زه ومه، په هغه پروګرام کې راوغوښتلی شم، دلته مدینه کالونه د اوټونو په ټایم کې زه یې هم وغوښتلم، واجد شاه باجي هم وغوښته او چالیا یې هم وغوښت. دغه شانې مجمع ناسته ده، زه پاڅېدلم اوټونو دپاره، ما فریاد وکړو، ما پسې چالیا له دعوت ورکړو. زه د چالیا هغه لفظونه تاسو ته دوراوم چې هغه اوټونه څنګه غوښتل. هغه چې راپاڅېدو، هغه ووایي چې وروڼو موږ 14 ممبران ولاړ یو اوټونو ته، 12 دي، 14 زه لیونی یم. غور سره واورئ، 12 دي، 14 زه لیونی یم. تاسو ټول عمر خلکو سمو لوټونه ورکړي دي، دې ځل ما لیوني له راکئ.
ما له نورې خبرې نه راځي تاسو ته پته ده والسلام دې کېناستو چې کېناستو زه بیا راوچت شلم د خلکو واجد شاه باجي له دعوت ورکوم ما وی ورنه کېږي ولې ما دا زما د مقابلې کنډیډیټ دی زه یو دوه خبرې کوم زه راغلم په سټیج ودرېدلم ما وی زما رونو زما د مقابلې کنډیډیټ دی چالیا زه د ده په باره کې یو دوه خبرې کوم بیا کېنم نو خلکو وی چې وکړه ما وی یو ښځې خاوند ځان کې ډېر ښه زندګي تېروله شپېته اویا کاله ژوند تېر کو ښځه بیماره شوه چې بیماره شوله نو سړی چې روغي پوره ملک سره یې تعلقي کله چې بیماره شي وعلیکم سلام کله چې بیماره شي دا تعلق کلوز کېږي کلي ته ملې ته دې ته راشي یو ورځ داسې شي چې دی په کور کې هم یوازې شي د دې وجه چې پروت دي خلک یې داسې خوانې ځي او دی چغې وي ما له اوبه نه څوک پوه چې دی نو هغه ښځه دې سټیج ته ورسېده چې دې ته ورسېدله هغې سوچ وکړه چې دنیا خو نه ما سره مینه کوي او نه ما دنیا کتلې وه ولې د خاوند سره خو ما هم لږه زندګي تېره کړې ده پته نه لګي چې د خاوند ما سره هم مینه وه که نه وه شکوه یې په زړه کې راغله نو دې کې دا خاوند رادن نه شو چې رادن نه شو نو دې نه خبره ګډه وډه شوه د بیمارۍ ولې غم ولې نو د خاوند نه یو دم تپوس وکړه چې سړیه وی ولې وی که زه مړه شمه نو تا له به څه چلو شي نو خاوند وخندل هغه وی ښځې چې ته مرې جوزه در پسې مرمه وی مرې خو نه زه دې ځای له راورسېدم تکه دې جوړو سنډه یې که نه ته مرې نه ما ته پته ده ولې اثر به در باندې څه وشي نو هغه وی چې ښځې چې ته مړه شي نو زه به لیونی شم نو هغه وی چې کله لیونی شي واده خو به نه کوي هغه د لیونو څه پته لګي کېدای شي دوه درې وکړمه نو ما وی خلکو ته د دې چلیا څه پته لګي د دې لیوني څه پته لګي خیال وکړئ په ووټ کې او کس وپېژنئ هغه له ووټ ورکوئ هغې نه بعد چې کله الیکشن کمپلیټ شو چرمیني لاونج شوله چې چلیا چرمین دی ووټونه یې زیات دي دې پسې یوه هوا ګډه شوله چې بای ممبران به جمع کېږي او د یو نوي چرمین انتخاب ته کوي نو دی ما څخه راغی چې ما څخه راغی وی زه خبر شوی یم چې ما وی څلور ممبران موږ د کلي وو او پنځم ته یې بیا ما وی چلیا ته رب چرمین جوړ کړی زموږ چرمین یې که د ووټ ضرورت شي زه ځان له نه تا له به دا ووټ ته د دې چرمینۍ قابل وي ته اهل وي تا کې صدق دی ما کې هغه صدق نشته ګڼي رب ته چرمین جوړولی زه یې ولې نه جوړولم ته خبرې نشي کولی او زه یې په طرز کوم زه یې په ترنم کې کوم زه داسې خبرې کوم چې د چا هغه پلار یې نشي کولی ولې چې زه رب نه جوړولم زه اهل نوم د دې خبرې ته رب جوړ کړی تا کې اهلیت و ته چرمین یې او انشاءالله یې به که په وټونو شي نو یا الله حکم سره څلور ممبران زما د کلي دي دا څلور وټونه به تا له موږ راکړو پنځم ستا شو موږ وګټله ته چرمین هغې نه بعد دا څلور پنځه کاله موږ په یو کورم کې تېر کړي دي په هغه چرمین په کرسۍ زه ناستې وم هغه یو ورځ نه دی ناست یو ورځ نه دی ناست هره ورځ دا موږ سره نایب چرمین و چې د ما نه مخکې خبرې وکړي دي دا نایب ناظم و زموږ د هغه کورم چې تاسو ته یې د ما نه پیله خبرې وکړي دي ده سره به ما ګپ لګو ما وی ته خپل په کرسۍ کې نه د چرمینۍ په کرسۍ به زه کېنم چې ولې نو ما وی اخر ما څخه اختیار دی یو ورځ یې هغه نه دي ویلي کله چې د چلیا قتل وشو موږ له حد نه زیات دوک شوي لا اله الا الله محمد رسول الله لکه چې د پلار لکه چې د زوی داسې دوک موږ له شوي د هغې وجه دا وه چې قتلونه کېږي ولې وایي خلک خو قتل په ګناه شي اور زه بې ګناه قتل په تورو سترګو شومه که نه که سړي کې ګناه وي او قتل شي نو بیا څه مسله نه ده ما ته چلیا کې د وجلو داسې کیسه نه ښکارېده چې چلیا به څوک مړ کړي او که چلیا چا مړ کو او دا جایز وي نو خدای قسم دی تاسو موږ له د زندګۍ تېرولو ضرورت نشته څړو چې په معاشره کې دومره ایماندار سړی دومره ښه سړی وه وجل جایز دي نو ستا او ما له خو پکار ده چې موږ خو چک ځله مړه کړي بېایماني موږ کې ده غلا په موږ کې ده دوسي په موږ کې ده حرامخوري په موږ کې ده څه شی دی چې په موږ کې نشته سود پرستي په موږ کې ده دومره ښه انسان یې مړ کړو ولې یې مړ کړه موږ له دوکو شو موږ خفه شو په دې خبرې باندې بیا د هغې نه وروستو کوشش کړی دی د هغو لوایتینو سره رابطه کړې ده چې باید چوک بندو روډ بلاک کوو خلک جمع کوو
احتجاج کوو حکومت سره مطالبات کوو هغو موږ ته وې صبر وکئ صبر وکئ صبر وکئ صبر وکئ موږ غلي شولو غلي ځکه شو چې خدایه اوس که دې نه مخکې دو وایي صبر وکئ او موږ کاروی کړو نو دا به موږ نه خفه شي دا به موږ نه خفه شي که نه زما وروڼو د چلیا دومره ښایسته زندګي چې وه هغه اختتام ته ورسېده زه خو دا ویم چې چلیا شهید دی هغه د جمعې دپاره اودس وکړو ویې لبل او د رب کور طرف ته روان شو او په هغه باندې حادثه پېښه شوله هغه مړ شو دا خو د چلیا تعارف و چې ما تاسو سره وکړو اوس به زه لغونې السادات تنظیم طرف ته راځم یو څو خبرې به دو باندې کوم سیدان علی رسول دی زه پښتون یم زه د اسلام نه پیله پښتون وم وروسته مسلمان یم ولې د سیدانو د کور نه اسلام شروع شوی دی دا دنیا خدای ستاسو نیکه دپاره جوړه کړې وه من کې د غلطۍ غلطۍ چانس شته په تاسو کې نشته تاسو چې عظیم یای ولې عظیم یای خپل د نیکه زندگی وګورئ ستاسو د نیکه ناسته عبادت ستاسو د نیکه ولاړه عبادت ستاسو د نیکه حجت کول عبادت ستاسو د نیکه ډوډۍ په طریقې خوړلو سره عبادت ستاسو د نیکه شانې کپړې اچول عبادت ستاسو د نیکه شانې ګرځېدل عبادت ستاسو د نیکه په مونځ کې هم خپل رکعتونه دي خپل عبادت دی دومره عظیمه درجه ده ستاسو په دې باندې نه ده چې ته به ناانصافي کوې او ته به طرفداري کوې په کومه ورځ چې تاسو طرفداري وکړله او په کومه ورځ چې تاسو خپلولي وکړله تاسو بیا سیدان نه یې پاتې رب تاسو له یو مقام راکړی دی ما تاسو ته ووایي چې زه پیله پښتون وم او وروسته مسلمان یم اسلام ستاسو د کور نه شروع شوی دی که تاسو نیکه دروغ ویلي ستاسو نیکه ظلم کړی ستاسو نیکه بدل اخیستی ستاسو نیکه نور داسې څه کار کړی نو بیا جایز دی چې تاسو هم وکئ تاسو خو رب موږ دپاره د هدایت یو لار جوړ کړي یی موږ له فخر دی په انسادات تنظیم باندې وم او په هر سید باندې وم دغې وجه دا ده چې کم از کم دی به خپل نیکه ته ګوري او دی به انصاف قایموي په معاشره کې یاد وساتئ که په معاشره کې سیدانو هم دروغ ویل شروع کړل سیدانو هم ظلم کول شروع کړل خدای قسم دی په معاشره کې به انصاف پاتې نشي مسلماني به پاتې نشي رب تاسو له یو مقام راکړی دی دا ښه خبره ده چې کومې له تاسو راجمع شوي یې دا جرم نه دی ما ته چې کله پته ولګېدله ما د دې نه مخکې وم دې صابر شادي باندې یو کیس و هغه هم د 302 کیس و په هغې کې یو زنانه لګېدلې وه هغې روغه ما کړې ده هغه 302 روغه ما کړې ده ټیک شوله که نن دا یو بله مسله زموږ لارې له راغلې ده کله چې ما ته د دې نه پته ولګېدله چې بای د چلیا دعوه چې کومه وه هغه په صابر شادي باندې وشوله موږ له بیا هم دوک شوی دی موږ دې کې پالټي نه یو خدای لاکي معززین خامخا یو او ښه او بد خامخا پېژنو او ویلي هم شو دي الله حکم سره ویلي مو هم دي او انشاءالله ویو به یو که نه کله چې موږ ته دې نه پته ولګېدله ما به ذات خود د هغه ورور سره ملاقات کړی دی خبره باقاعده په میډیا باندې چلیږي هر سړی به یې ګوري او ولې ګوري ما د هغه ورور سره ملاقات کړی دی زه د هغو کور ته راغلی وم ما هغه ته ویلي دي چې ورور تا له خو خلک مبارکي راکوي زه تا له مبارکۍ راکولو له نه یم راغلی زه تا له دې نه راغلی یم چې دا کیسه حقایق ده دا رښتیا دي چې دې سیدانو دا قتل کړی دی دو په دې قتل کې ملوث دي د دو سازش سره دا قتل شوی دی هغه دا کیسه وکړله چې دا دعوه موږ نه ده کړې دا دعوه چې کوم اجرتي دی هغه کړې ده هغې نه بعد دا ستاسو په الساداتو کې زمونږ عزیز خان ورور د تور غر نه دوما سره رابطه کړې ده زما درون مشر احمد علي شاه ما سره رابطه کړې ده دلته ما وویل دا د ټلیفون خبرې نه دي دا د ټلیفون خبرې نه دي چې تاسو په دې باندې خبرې وکړو تاسو راشئ کښېنئ یو ځای کې کښېنو دې خبرې له یو غوټه ورکوو
بیا ول یو نوم یږدو او بیا په هغې باندې کار کوو نو انشاءالله دا معمولي خبره ده دې نه ګټې ګټې خبرې ومل کېږي بیا دا د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ دا رونه پاسي چې موږ بېګناه یو دا پاسي چې موږ بېګناه یو رب دې وکړي چې ته بېګناه یې خدای دې وکړي چې ته بېګناه یې او رب دې تباه کړي هغه سړی چې چا د چلیا قتل کړي خدای دې غل کړي هغه سړي تاسو ټول خلک داسې په جمع باندې ووایو رب دې تباه کړي هغه یار موږ ته پته نشته رب نه خو پټه نه ده الله نه پټه ده موږ ته د خدای هغه څرګند کړي او رب دې هغه تباه او برباد کړي چې چا دا کار کړی دی او که دا بېګناه دي رب دې ته دا وباسي خدای دې ته دا داسې وباسي لکه چې د غوړو نه سړی ویښته وباسي د هغې وجه دا ده چې دوی قتل نه دی کړی ولې په دوی باندې دا وکړي خو د مسایلو حل او د دې هر څیز یو طریقه ده په هغې باندې دا خبرې کېږي نن ډېر زبردست شو تاسو دې نه مخکې غونډې هم کړي دي او په میډیا باندې هم راغلي وایي خو دا نن چې کومه غونډه ده او نن چې کومه کیسه ده انشاءالله د نن نه به دې ته لار ووځي او انشاءالله دا به ځای ته ورسي زما دې ورور ما ته وویل چې ما دا ذمهواري دله ورکړله دا صوبهدار زه یم دا نوم د زما یې راوز کړو زما قبول دی دا نوم او انشاءالله زه یې ځای ته رسولی هم شم او زه به یې ځای ته رسوم هم خو تور ته به تور ویم او سپین ته به سپین ویم تور ته به تور ویم سپین ته به سپین ویم که غل وي درته به غل ویم او که باز وي درته به باز ویم او که بېګناه وي درته به بېګناه ویم انشاءالله ثابت کوم به باقي ما تاسو ته ووایي چې دا سیدان دي او هغه تنولي دي زه سواتی یم زه جدا سړی یم دا جدا خلک دی هغه جدا خلک دی جدا خبره ده چې دا فرق ستاسو یې نیکه ختم کړی دا قومي فرق ستاسو نیکه ختم کړی ما نه دی ختم کړی چې چا کلمه وویله ټول ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا رونه هم نه دي موږ د هغې کلمې رونه یو ټول موږ لا د دوی د بېګناهۍ هم ډوک دی او د هغو د قتل هم ډوک دی د هغې وجه دا ده چې چا د یو انسان قتل وکړو هغه د پوره انسانیت قتل وکړو او چلیا داسې سړی و چې د یو انسانیت نه چې د سلو انسانیتو قتل ته یې برابر کې بیا کم زه دا ګوی کوم په هغه باندې هغه ما سره وخت تېر کړی و شپږ اته کاله زه صرف د دغې نه پېژنم ما دې نه مخکې نه دی پېژندلی زما وروڼو تاسو نن کومې کیسې له راغونډ شوي یئ کمال کړی دی چې تاسو راغلي یئ او السادات تنظیم ته زه دا وایم چې ستاسو ټولې ستاسو تنظیم صرف خپل قوم نه دی ستاسو تنظیم پوره اسلام دپاره دی هغې وجه دا وه ستاسو نیکه صرف ستاسو نیکه نه و هغه د پوره د دنیا نیکه دی هغه د خدای نوم په ټولې دنیا باندې پھیلاو کړی دی تاسو به د هغه طریقه چې کومه ده تاسو به په مخه ځئ او موږ به انشاءالله تاسو پسې دا تنظیم صرف السادات نه دی دا د پوره انسانیت تنظیم دی چې چا سره ظلم کېږي ستاسو حق دی چې هغه ځای له لاړ شئ او هلته کې انصاف وکړئ کم ځای کې زیاتې کېږي هلته کې لاړ شئ هغه کیسې ختمې کوي د هغې وجه دا وه دا ذمهواري په موږ هم ده خو په تاسو ډېره ده ذمهواري په موږ هم ده خو په تاسو باندې ډبله ده ستاسو د کور ده لکه نن دا جنګ د صابرشاه دی او د چلیا دی نن قتل شوی هغه دی دعوه په ده باندې ده نو موږ خلک دې مستثنا یو ولې تاسو د نبي حال چې که بیایي تاسو د هېڅ څیز نه مستثنا نه یئ تاسو چې چېرته ظلم کېږي هلته به ځئ تاسو چې چېرته ناانصافي کېږي هلته به ځئ تاسو چې چېرته 302 کېږي هلته به ځئ تاسو چې چېرته غلا کېږي هلته کې به ځئ تاسو به چې چېرته چا سره ظلم کېږي هلته به ځئ او تاسو چې کوم ځای کې اسلام نه وي هلته به یې رسوئ دا ټولې ستاسو ذمهوارۍ دي موږ فخر دی په تاسو باندې او انشاءالله ایمان دی زموږ ده تاسو له رب یو مقام راکړی دی زموږ کار دی ستاسو قدر کول ستاسو احترام کول ولې تاسو کار دی موږ سره مینه کول موږ سره شفقت کول د موږ سره نفرت نه کول موږ نه غلطۍ ختمول موږ کې بدۍ نه اچول نن باقاعده یو غونډه وشلله په دې خبرې باندې انشاءالله د نن نه به موږ په دې باندې کار شروع کوو صابرشاه ته دا خبره کوو چې تا خپل د بېګناهۍ ثبوتونه راغونډ کا او دا بیان به د چلیانو اوري هغو ته دا خبره کوم چې ته خپل ثبوتونه ځان سره راغونډ کا
چلیا ولا د خپل ثبوتونه ځان سره راغونډ کی او صابر شاه دې خپل د بې ګناهۍ ثبوتونه ځان سره راغونډ کی ان شاء الله د دوی مسکې به زه کینم او د الله حکم سره او دا ستاسو د مشرانو دوا سره تاسو به ما سره یئ او زه به دا ثابت کوم چې ګناهګار څوک دی او بې ګناه څوک دی که صابر شاه بې ګناه زه به د تارونه اچوم او تاسو له به یې دې ځای نه راولم ٹھیک شو او دا بله خبره نه ده دی چې اقرار کوي د دې نه غټه خبره بله نشته دی چې میډیا ته راغلی دی د دې نه غټه د دې نه مخکې تاریخ کې دا خبره داسې نه ده تاسو د ما نه پکې ډېر تجربه کار او مشران خلک دی تاسو وګورئ تاریخ کې داسې نه ده شوي چې یو سړی په میډیا راغلی چې زه بې ګناه یم ٹھیک شو جی انشاءالله زمونږ مدد زمونږ تعاون دغه شانې چې دا پیله روغه ما کوله دا عزیز خان صاحب او دا اسحاق شاه صاحب دا ما پسې راغلل چې ستا د کلي مسله ده ستا د علاقې مسله ده دا به مونږ له څوک حل کوي ما وې زه به یې حل کوم دقې شانې وصیبه ما له وخت پکار دی ما له وخت راکړه زه به یې دله کوم ډېر خلک پکې راغلل ما وې کار به کوي هر سړی به راغلی هغه خپل لکه دا کړی دی رب ته پته د چا دې لاسه کېږي خو زه به پوره کوشش کوم الله ته به سوال کوم چې الله ما زما مدد وکړي چې زه دا روغه وکړم او د الله حکم سره ډېرو کمو ورځو کې ما هغه روغه کړې وه او شوې وه خدای کړې وه نن هم دا ژبه کوم تاسو سره زما په زړه کې هېڅ مقصد نشته الله ګواه دی او حاضر دی هېڅ مقصد زمونږ نشته مقصد زمونږ دغه دی چې بې ګناه دی بې ګناه شي ګناهګار دی ګناهګار شي انشاءالله الله به زمونږ مدد کوي خدای به زمونږ مدد کوي نه به دا قاتل پټېږي او نه به بې ګناه دی کېږي انشاءالله چې څوک مجرم دی اکه سړی به خدای په دې کې ګیري او چې چا دا جرم کړی دی هغه به مونږ ته خدای را څرګندوي 302 پټېږي نه دا خامخا راوځي او الله دې انصاف وکړي د دوی منځ کې او رب دې د دوی مدد وکړي یا الله که دا بې ګناهي دا ترې وباسي ای خدایه چې کوم ګناهګار دی هغه له مخامخ راولي واخر دعوانا ون الحمدلله رب العالمین